درود پاک فضیلت متعلق په یو څو احادیث واورو. اول خدا خبر یاد وساتئ چې درود شریف یو داسې عمل دی او نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم د پاره دعا چې الله رب کریم په خپل هم درود شریف محبوب باندې وای. او تاسو خپل سوچ وکئ چې دا به څنګه غوره عمل وي، څنګه خوږ عمل به وي، بهترین عمل به وي چې الله یې په خپله کوي. ما عزت مندو یو صحابي راغی محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم په بارګاه باندې د خپل فقر مطلب د خپل غریبۍ ذکر وکړو. الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای ته په ما باندې هر ورځ 1500 ځله 500 مرتبه درود شریف وایه. راوی فرمای هغه صحابي لاړو دا عمل شروع کړو، په لږ شانت وخت کې الله دته دومره مال ورکړو چې بیا به د نورو خلکو له قرضې ورکولې. الله اکبر. داسې محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای څوک چې په ما باندې هر ورځ زر ځله درود شریف وایي، فرمایي دا سړی به مري نه چې تر څو پورې په جنت کې خپل ځان د پاره په خوب کې په جنت کې ځای نه وي کتلی. الله اکبر. او فرمایي څوک چې په ما باندې هر ورځ 50 ځله 50 مرتبه درود شریف وایي، فرمایي په ورځ د قیامت په زه مصافحه ورسره یعنی خپل لاس په ملا کوم. نو یا زما وروڼو مه هېروئ درود شریف همیشه دپاره خپلې خولې تر ساتئ. درود شریف داسې وظیفه دی چې په اوداسۍ هم ویلی شي، بې اودسۍ هم ویلی شي، په ولاړی هم ویلی شي، په ناستی هم ویلی، چې روان یې ویلی شي، چې پروت یې بخپې راغونډې که درود شریف وایي خامخا یې وایو. الله رب کریم دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي. آمین بجاه نبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم.